زمون په دې معاشره کې علماء کرام ولې بدنام دي؟ جماعت اسلامي ووټ فل شي خو ریزلټ کې ووټ غیر ولې شي؟ علماء کرام چې زیات تر کم سیاست راغلي هغې د اسلام خبره کمه او د اسلام آباد خبرې زیاتې کوي. بغیر د اسلام آباد نه او د دې کرسۍ نه دا دین نافذ کول او قایمول دا نه کیږي. دا زموږ دعوه ده. بعض سرمایه‌دار داسې موجود دي چې هغوی د امانت اخیستل او خرڅول کوي. نو په دغه د جنرال الیکشن په ورځ باندې د امانت خرڅول او خرڅول دې باره کې اسلام څه وایي تاسو څه وایئ؟ انا سلامت الله نوم یو 1970 کې غالبا هغه الیکشن ته په نوخار کې ولاړو. یو بوډا ووټ واچو بهر راووتو چا دې تپوس که بابا ووټ دې چاله ورکوي سلامت الله مولوي صاحب له یا خو نه کېږي یا خو نه کامیابېږي. وایي زه کامیاب شوم او دې نه کامیابېږي که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ابن امین او تاسو ګورئ لبی آزاد ټي وي. په شو کلي کې موجود یم. مولانا نعیم حقانی صاحب موږ سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. حقانی صاحب سره خبرې کوو او بل زموږ په معاشره کې یو تاثر دی او مهذب معاشره کې چې وګورئ نو همیشه دپاره په مهذب معاشره کې او باکردار با اخلاق معاشره کې چې وګورئ نو کله چې یو جاهل یو عالم فاضل دواړه انتخاب ته الیکشن دپاره ودرېږي نو جاهل به رجیل کوي او عالم او فاضل مولانا له به ووټ ورکوي. خو زموږ په معاشره کې بدقسمتۍ سره دا شی الټه دی. دا ولې دی؟ په دې موضوع به مولانا صاحب سره خبرې کوو. زموږ په دې معاشره کې علماء کرام ولې بدنام دي؟ الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لومبه خو تاسو ډیره شکریا چې تاسو دلته تشریف راوړو او زمونږ دا انټرویو کوئ او دا سوالونو جوابونه. الحمدلله بنیادی خبره دا ده چې د دې ملک پکارداری چې اقا بنیاد چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نو د دې ملک د اساسی او بنیادی عقیده هغه د الله رب العزت حاکمیت او محمد رسول الله هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په طرز باندې. چونکه دلته کې چې کوم سیاست ته نو هغه په عوامو کې دا مشهوره شوې ده. دا د موجوده لیډرانو بعضې د وجې نه چې سیاست دروغو ته وایي. عوام وایي سیاست څه ته وایي؟ پلان کې مولا خنه دا دروغو ته واوړېده لکه سیاست دروغو ته وایي. حالانکه دا بالکل غلطه معنا ده او غلطه خبره ده. علما د دې تشریح صحیح طریقې سره کولی شي ځکه چې ډکشنري لغت دا سیاست لفظ عربي ده او حدیث د بخاری کې راځي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیلو سیاست دا د علماو په لاس کې علماو بکاو پیغمبرانو بکاو. نو علما د انبیاء علیهم الصلاة والسلام وارثان دي. نو دا بد خبره ده او دا غلط خبره ده چې د سیاست معنا مونږ دروغ وکړو ځکه چې علامه اصفهاني په 5 کې تیر شوی دی 5 هجری کې. نو دا هغه خبره چې وګورئ نو هغه وایي سیاست څه ته وایي؟ عمارة الارض ځمکه آبادول. دویم تنفیذ الاحکام د الله حکمونه نافذ کول او دریم مکارم الاخلاق بهترین اخلاق هغه چلول او پیدا کول. دا سیاست بنیادی خبرې دي. پکارداری چې علما هغې بدې نشي بلکې هغې د دې قوم خیرخوا دي او د دې ملک خیرخوا دي ځکه چې عمارت ته ځمکې کوي او دارنګې تنفیذ د احکامو د الله کوي د هغې کوشش کوي او دارنګې بهترین او چت اخلاق پیدا کوي. نو علماو اصلي د دې حقدار دي د دې سیاست په ځای د دې چې علما مونږه هغې ته بد ووایو. بله وجې دا خبره وکړو چې زموږ علماء کرام چې زیات تر کم سیاست راغلي هغې د اسلام خبره کمه او د اسلام آباد خبرې زیاتې کوي. په دې باندې تاسو څه وایئ؟ چې کوم زمونږ د جماعت اسلامي دغه دی که نه طرز دی نو دا د اقامت دین د الله دین قائمول
بغیر د اسلام آباد نه او د دې کرسۍ نه دا دین نافذ کول او قایمول دا نه کیږي. دا زموږ دعوه ده. څو پورې چې دا کرسۍ نه حاصله شوې، اسلام آباد نه حاصل شوې، نو تر هغې پورې اسلام نه نافذ کیږي. ته به وایې څنګه؟ لکه مثال زه به مونځ یاد کړم چې مونځ څوک کوي خو ټیک ده، خو چې دا کم خلق مونځ نه کوي نو د دې دپاره باقاعده په شریعت کې سزا ده. یا مثال به طور یو سړی قصدن روجي خوري نو د هغې دپاره باقاعده په شریعت کې سزا ده. چې کم روجي نسی خو ټیک ده، چې کم مونځ کوي نو خو ټیک ده، خو چې کم نه کوي او یا روجي خوري او یا په روجې پورې دغه کوي بد او ګستاخي استعمالي او ورپورې خندنې او استهزا کوي، یا په مونځ پورې استهزا کوي چې تا کمی مصالې والوزولې او داسې خولې ته کوارې اچولې دی او لکه دا قسم خبرې کوي. نو دا صفا د فقه حنفي خبره کوم زه چې نورلیزا د فقه حنفي لومبی کتاب دی هغه وایي وتارک الصلاة عمدا یضرب ضربا شدیدا حتی یسیل منه الدم، چې یو سړی قصدن مونځ پرېږدي او به والي شي په والو سختو سره تر دې پورې چې وینې ترې وبهیږي. دغه شان د هغه سړي حکم دی چې روژه نه نیسي، قصدن روژه خوري نو د هغه هم دا حکم دی. او چې څوک په مونځ پورې یا په روژه پورې خندنې کوي نو یقتلو، د هغه حکم دا دی چې دی به وژلی شي، سپیستانه به دی میټاویږي، ختمول دي. ښه زه اوس وایم زه سزا ورکوم بیلمازه ته یا د روژې خوړونکي ته زه سزا ورکوم دغه چې د ده نه وینه وبهیږي، نو زما ځای به کوم ځای؟ جیل. زما ځای به تاڼه ده. ولې چې حکم خو نه دی نافظ، شریعت خو نه دی نافظ، نو ما به باقاعده بوځي. او که زه د غل نه لاس کټ کوم دلته، لکه د الله حکم دی چې والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما، غلاګر سړی او غلاګره ښځه د هغې نه لاس کټ کړي. نو که لاس ترې نه زه دلته کټ کوم چې د 3 لکو روپو غویه پټه کړې ده یا بل څه یا بل څه، او د هغه نه زه لاس کټ کړم او هغه تاڼې ته لړ شو، نو زما ځای به کوم ځای؟ جیل. او زما لپاره کیدي چې امریکې ته مو حواله لا نه کړي. پوهېږې؟ نو دا زمونږ دغه دی چې بغیر او دا د ملک قانون شي، دا کومې خبرې چې زه کوم او دا د ملک قانون شي، د دې وجې نه زمونږ اقامت دین دا یو زمونږ غټه نعره ده چې اقامت او دین قایمول دا به هغې کېږي چې دا کرسۍ حاصله شي. او چې کله دا د ملک قانون شي نو بیا مونږ سره څوک دا خبرې نشي کولی. او د دې زه مثال پیش کوم، دې ځمکو کې مونږ اپیم به کرل که نه؟ نن مونږ اپیم نشو کرلی. ولې نشو کرلی؟ د هلته نه بند دي، د کرسۍ والا طرف نه دا بند دي. او دقه شانتې مثال په طور باندې پول یو شوه، دا ټولې نن کوي، حالانکه مخکې خلق مخالفو، خو نن ټول چې کوم دی پول یو باقاعده استعمالي. ولې استعمالي؟ ځکه چې زور پرې راغلی دی چې کارډ دله دغه کو پلان کې چل کو ستا پاسپورټ نه جوړېږي. نو مطلب دا دی چې بغیر د زور نه نه کېږي. او نبي علیه السلام ویلي څوک چې ستاسو نه یو ناکاره کار وویني فلیغیرو بیدي، لومبی په لاس منع کوي، زور به چلی. زور څوک کولی شي؟ په انسانانو کې خو څوک زور کته نشي کولی. دا زور د حاکم کار دی، د حکومت کار دی. او وروستو د علماو خبره ده پکې چې د زور دغه طاقت نه نو په لاس او په ژبه باندې به لګیایي، دا د عالمانو کار دی. او که د ژبې طاقت نه نو په اړه کې به هغه ناکاره کار ته بد ګوري. د جماعت اسلامي پاکستان یو واضحه منشور دی چې هغه نه څوک جټلاولی شي او نه څوک دروغجن کولی شي، د هغې باندې بحث کول پکار نه دی. د جماعت اسلامي له به خلکو ټولې ورکړي او تاسو د جماعت اسلامي دپاره ووټ ولې غواړئ؟ او سیاسي مقابله خو ډېره ټپ ده، نو مقابله به برقرار وشي او که نه؟ زمونږ کار دا دی چې مونږ به د الله والا دین د اقامت دین مسله دا به ګوټ ګوټ ته رسو، او دا د هغې لپاره یو ذریعه ده. که مونږ چې دا کم کار کوو که نه او دا ګوټ ګوټ ته د اقامت دین د شریعت دا احکام دا ګوټ ګوټ ته ورسو د دې الیکشن کمپین په ذریعه سره، نو مونږ کامیاب یو. زمون کامیابی اصلی دا ده. باقی اقتدار ته رسېدل که چېرې هغه وشو نو ډېره ښه ده، او که ونه شي نو په دې باندې زمونږ څه خفګان نشته. خو صرف دا ده چې هغه چې کوم مقصد دی چې شریعت نافظ کول دي باقاعده د کرسۍ والا طرف نه، هغه به پاتې شي. بس دومره پورې خبره ده، او نور مونږ کامیاب یو انشاءالله تعالی. مولانا سلامت الله نوم یو 1970 کې غالبا هغه الیکشن ته په نوخار کې ولاړو، یو بوډا ووټ واچو بهر راووتو، چا دې تپوسو که بابا ووټ دې چاله ورکوي؟ سلامت الله مولوي صاحب له یا خو نه کېږي، یا خو نه کامیابېږي. وایي زه کامیاب شوم او دې نه کامیابېږي که نه. زمونږ هم دقه خبره ده چې بس ای خلقو ووټ صحیح استعمال کې، برابر استعمال کې، کامیابی به عمومي او کامیاب بشه چې د کرپشن نه پاک،
د هر قسم کرپټ پدې کې نشتا او د ټولو نه د خزانه حفاظت کوونکی جماعت اسلامی مشتاق احمد خان کردار، د مولانا عبدالاکبر چترالی کردار، او دارنګه د زمونږ د قائد سراج الحق صاحب کردار او سراج الحق صاحب یا زمونږ نور مشران. یو سوال په مونږ باندې کیږي هغه دا چې مودودی صاحب د صحابه په باره کې ډېر غلطي خبرې لیکلي، پلانې او صحابه دشمن او پلان دا الفاظ استعمالیږي د علماء کرامو له طرف نه. نو یاد وساته چې دا مکمل طور باندې دا سوال غلط شو. هغه په دې چې په اسمبلی کې دا قرارداد چا پیش کو چې چا د صحابه بیزتی وکړه، چا د اهل بیت بیزتی وکړه، د هغه د پاره سزا کم از کم 10 کاله قید او زیات نه زیات سزا ټول عمر قید. دا عبدالاکبر چترالی اونلی ون د قومي اسمبلی منبر د چترال نه د جماعت اسلامي هغه پیش کو او دا ټول په اتفاق باندې منظور کړی دی. نه دا خبره غلطه شوې چې دا صحابه دشمنان دي یا پلانې دي، دا خبره غلطه شوې. جی په کراچۍ کې او په سند کې سپیشلی کراچۍ کې چې وګورئ نو ټاپ ټایم ایم کیو ایم او پیپل پارټي او نور سیاسي جماعتونو له ورکوونکي صرف واحد جماعت اسلامي دی. جنرل الیکشن کې که ضمني الیکشن دی، که بلدیاتي الیکشن دی او که جنرل الیکشن دی، جماعت اسلامي ووټ فل شي خو ریزلټ کې ووټ غیب ولی شي. بس دقه هغه د دانلې تصور دی او دقه هغه دانلي ده چې موږ سره کیږي په مختلفو ځایونو کې او موږ د دې غندنه کوو چې دانلي بالکل نه ده پکار. صحیح فیر الیکشن پکار دی، برابر الیکشن پکار دی. نو ته به کراچۍ وینې چې محترم ناظم صاحب چې کوم دی نو کراچۍ د جماعت اسلامي امیر هغه یو پاپولر سړی دی او ټول خلک په هغه باندې زبردست اعتماد کوي. د جماعت اسلامي ټول کردار زبردست کردار دی او بداغه کردار پکې بیا په کراچۍ کې او په سند کې دا جدا طریقې سره دی. په کار دا یو صحیح الیکشن وکړي شي نو سوال نه پیدا کیږي چې دا غنې څوک وګټي. دا کاغذات نامزدګي بار بار مسترد کیږي او آروز او د ډي آروز په نظام باندې سیستم باندې ډېر قسم سوالات دي صرف د جماعت اسلامي نه د دیگر جماعتي د پاکستان پیپل پارټي، د پاکستان تحریک انصاف، د ایم کیو ایم، د عوامي نیشنل پارټي، د پاکستان پیپل پارټي او د دیگر چې څونه وړې غټي جماعتونه دي د هغې ټولو په دې باندې تحفظات دی. په دې سیستم باندې دا چې موجوده سیستم دی دې باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ یاره دا خو ټیک کار نه دی. په کارداري چې اسې بې ځایه او بې مطلبه او بې غرضه کاغذونه مسترد کول او هغې لپاره وجې لټول او مخالف دي زما او د هغې زه چې کوم دی نو سرکوبي کومه نو زمونږ خو د دې په حق کې نه یو. جماعت اسلامي کم از کم د دې په حق کې نه دی او ټیک دی چې په یو شی په چا باندې ثابت شي باقاعده چې کم یعنی جرم دی او هغه د مسترد کولو خبره ده نو د هغې د وجې نه چې مسترد شي خو ټیک ده او اسې بانې شانې پیدا کول دا غلط کار دی. اوس په اخري پوښتنې ته به راشو زموږ د ثوابه چونکې خبره ده او تاسو د صوبایي نشست لپاره ماشاءالله امیدوار یې د ثوابه خویندو میندو ته لکه اکثر علما کرام پکې هغه مذهبي کارت چې ورته وي هغه کې چېرې ووټ د زنانو نشته یا حرام دی یا مکروه دی اکثر پکې داسې تاسو ته بهتره علم شته. دا خبره ده او بله خبره دا ده چې ووټ د زنانو په اسلام کې دې باره کې تاسو وایئ زنانه ووټ اچولی شي د خپل چې کوم رای دغه ورکولی شي یا نشي ورکولی؟ اسلام دې کې څه وایي تاسو دې کې څه وایئ؟ چې ښه په پرده ده او هغې کې د ګناه تصور نه وي، په هغې کې غلط کتل نه وي او په پرده کې ځي او خپله رای استعمالوي دا صحیح ده. د ثوابه او د خپلې خلقې د کتونکو ته د خپل الیکشن کمپین باره کې که څه ویل غواړئ دا یو منټ ستاسو په نامه. نو دا خو بالکل خلقو له پکار دي چې خو 15 تنه ولاړ دي او د ووټ حیثیت ذکر کړی مولانا مفتی شفیع رحمه الله تفسیر معارف القرآن کې چې دا شهادت دی دا ووټ گواهی کې چې دا ښه دی او دا ښه نه دی نو شهادت د دروغو ګوریو نه کړي او دارنګې پټول به هم نه کوي دا شهادت به پټیم نه چې زه اچوم نه ځکه چې ولا تکتموا الشهاده الله وایي شهادت به نه پټوي ومن یکتمها فانه آثم قلبه که چېرته پټ دی که شهادت نو د زړه
چې هغه وجود ترانسفارمر دی هغه ګناهګار دی ګوره نو خامخا به استعماله دارنګه دا شهادت ته دا وکالت ته تر ځان په ځای وکیل جوړ هر څوک سمله کې خبره نه کوي او نه کولی شي او نه تلی شي نو دا تر ځان په ځای وکیل جوړه نو وکیل کتا هر څوک کیس له مقرر کړه دومره لوی حلقې نمائندګۍ لپاره صحیح وکیل جوړ کا او دریم دا سپارش ته نه سپارش کې چې زما سپارش ته دې سړي په حق کې دی نو صحیح سپارشو کا غلط سپارش مکوا او دارنګه دا امانت شو نو امانت صحیح ځای کې استعمال کا بس دا زمونږه اپیل له درخواست ته چې 62 63 دفعه کم د آئین د چې مرتکب د ګناه کبیره بنئ او هغه به رسوم صلات پابندي او هغه نه اخلاقی کمزوري او داسې زونه به نه شي په کارداري چې دای سړی له ووټ ورکې ها چې هغه صحیح سړی او هغه په دغه دفعاتو باندې پورا اوترایږي نه هغه ته ووټ ورکول پکار زمونږ په پاکستان کې او زمونږ سپیشل په دې کې خیبر پختونخوا کې او سپیشل په دې ثوابه کې بعض سرمایدار داسې موجود دي چې هغوی د امانت اغستل او خرڅول کوي نو په دغه د جنرال الیکشن په ورځ باندې د امانت خرڅول او خرڅول دې باره کې اسلام څه وایي تاسو څه وایي دا خو ډېر غلط کار دی د ووټ اغستل د ووټ خرڅول خپل ضمیر هغه په یو 50,000 روپۍ باندې یا په یو 3,000 روپۍ باندې یا په لږو پیسو باندې خرڅول دام ناروا دي او ناجیز دي چې ځان سړی د ځان نه غلام جوړ کړي چې زه مثال مې د غلام دی او مثال مې د زناور دی او زه ځان خرڅوم نو دا ډېر غلط کار دی او دارنګې چې کم یو سړی دا اخلي نو هغه ډېر غلط کار کوي او ناجیزه کار کوي چې په دې باندې به ته منبر کېږي چې ته ووټونه والې نو دا ښه خبره نه ده مونږ خو نه ووټ الو نه په ووټ باندې پیسې ورکوو او نه چې کم دی نو د بل چا نه ووټ الو او نه په ووټ باندې پیسې ورکوو نه د بل چا نه پیسې الو چې مونږ له چې کم دی نو دومره پیسې راکړه نو هو دا ووټ به مونږ تاله درکو نه په خپله ووټ الو نه ووټ خرڅو د دې نه اجتناب وکړئ او ټول مسلمانانو ته زموږ دا اپیل دی چې د دې خرڅولو او د اغوستلو د دې نه اجتناب وکړئ او ځان ترې وساتئ مولانا صاحب ډېر مننه ډېر شکریہ کتونکو د همیشه لپاره دعا او امید زما دا دی چې زموږ ملک پاکستان او زموږ ریاستي ادارې د بهترۍ طرف ته لاړې شي اجازت راکړئ د الله په امان